السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ګرانو عزتمندو، پرون په ټیک ټاک باندې د پیښور څوک کاري دی هغه ایجنټوب کوي او دا خلک راولي، نو د هغه گفتگو غیر شرعي وه. یاد ساتئ د عمرې متعلق یې ویلي چې افضل طواف دی، د عمرې نه افضل طواف نه دی. د نوافلو نه کېدی شي او د عمرې نه دی. عمره او حج د قرآن او د حدیث نه ثابت ده، او دا حج بدل او حج بدل عمره ته بل چا دپاره ایصال ثواب کولی شي او طواف نشي کولی، ولې د طواف سند نشته. ها، علماو د جواز فتوا ورکړې ده چې ته د چا دپاره طواف کولی شي، خو حدیث کې د دې څه موږ سره سند نشته. او د عمرې شته، د عمرې ته خپلو پلارلا مورلا رونونه چې کوم د دنیا نه تلي هغې دپاره عمره کولی شي. لبیک اللهم لبیک عمرته، نو ان به ورسره پیوست کې چې د پلاني دپاره، او د طواف دپاره داسې نه ده. نو داسې نام نهاد جنټان چې وي هغه د خلکو عقیدو سره کلواړ کوي، عقیدې خرابوي. نو یاد ساته مسجد عایشه چې کوم میقات دی، کولی اور فعلی دواړه حیثیت سره افضل دی. هر لحاظ سره د مسجد عایشه نه عمره افضل ده. هغه څنګه؟ علما وایي چې په دې کې د حضور علیه السلام کولی او فعلی دواړه خبرې داخل دي. حضور علیه السلام کولم دی او فعلم دی، او جناب د ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سنت دی چې چا په شان کې سوره نور نازل شوی دی، او د حضور علیه السلام محبوبه بیبي. طواف په کوم صورت کې حاصل دی؟ د نفلونو نه طواف افضل دی. خو نن سبا د احرام نه علاوه ته په مکة المکرمه کې مطاف ته تا خو نه پرېږدي. نو دې دپاره زما تاسو ته ګزارش دی چې کوم خلک راځي پاکستان نه عمره وکړي، بیا د مسجد عایشې نه عمره کوي، بیا د جوعران نه عمره وکړي، او بیا د بیاریالي نه 4 عمرې کوشش وکړي. او که تاسو زیات هم کولی شئ، هرچ پکې نشته، خو میقاتونه وبدلوئ. د عمرې ډېر زیات فضیلت دی، او چې څومره هم کولی شئ الله د توفیق درکړه. خپلو د اقربا چې کوم د دنیا نه تلي د هغې دپاره وکئ، یا کم معذور کسانی بیمار کسانی راتلی نشي د هغې دپاره وکئ. نو د یو حاجي دپاره زما رایه دا ده چې دا 4 عمرې د 4 میقاتو نه ضروري دي. یا لملم چې موږ د پاکستان نه راځو، مسجد عایشه 2، جوعرانه 3، جوعرانه طائف په لار باندې حضور علیه السلام 3 عمرې د هغه ځای نه کړي، او یو مدینې منورې نه حضور علیه السلام د دې ځای نه 1 عمره کړې. یعنې حضور علیه السلام په ټول ژوند کې 4 عمرې کړي، یو حج. نو دا ډېر فضیلت لري. د عمرې نه طواف افضل نه دی، هرگز نه دی. ها، د نفلونو نه افضل دی. ته چې کوم ذکر فکر کې د هغې نه افضل دی. د کعبې ادب، شرافت، عظمت، حرمت په دې کې دی چې ته د هغې زیات طواف. خو نن سبا خو دې نه پرېږدي که نه، نن سبا خو د عمرې نه علاوه ته مطاف ته تلی نه شي. نو په دې وجه د هغه گفتگو غیر مناسب ده. قرآن کاري کېدی شي، عالم دین نشي کېدی. هغه له پکار دی چې توبه وباسي، د خلکو عقیدې نه خرابوي. او ته کاري شوې یا ایجنټ شوې، نو ولې مفتي شوې، د دین ټیکهدار شوې. څه شرم پکار دی داسې خلکو له چې غیر شرعي گفتگو کوي. دا د علماو کار دی، دا د مفتیانو کار دی، اصلاح نفس، اصلاح معاشره. نو د داسې خلکو سره مه راځئ، او داسې خلکو نه مه رهنمایي علئ. د هغه په گفتگو کې واحد تضاد موجود و. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.